فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. دا سورۃ فتح مخکتنا ذکر شو سورۃ محمد خیال کرا لک په سورۃ محمد کې ترغیب د مال د خرج کولو په جهاد کې او د نفس ته خرج کولو په جهاد کې او په دې سورۃ فتح کې د صلح ذکر دی ځکه په جهاد کې د صلح هم ضرورت راځي. خیال کرا لک صلح او جهاد دواړه لازم ملزوم دي. خیال کرا لک نه په دې کې بیان د مصالحت ته د نبی علیه السلام د قریش سره. خیال کرا لک نه چا سره؟ د قریش سره. چونکه دا صورت دا خو مدنی دی او صلح چې شوی دا نو صلح هم په مدنی زندګۍ کې شوی دا د چا سره؟ د قریش سره. خیال کرا لک په کال د شپږم د هجرت باندې او شان نزول دا دی چې نبی علیه السلام خوب ولیدلو چې زه سره د اصحاب کرامونه مکه معظمه ته تلم او ما عمره کړې ده او سر مې خریلې ده سره د اصحاب کرامونه قربانۍ مو کړې دي. خیال کراله د دې دا خوب اصحاب کرامو ته بیان ک او نبی علیه السلام د تقریبا د 1500 اصحاب کرامو سره د عمره په نیت باندې د مدینه منورې نه مکه معظمه ته روان شو. خیال کراله او اصحاب کرامو ته د احرام حکم کو چې تاسو احرام وتړئ د عمره او مکه معظمه کې به عمره کوو بیا به واپس راځو. د جهاد سامانونه روانه غستل ډېر کم ترجا سامانو سره د جهاد او دلته چې کله قریش خبر شو په مکه معظمه کې چې د مسلمانانو قافله را روانه ده ساندازتن په 1500 ځوانانو باندې مشتمله ده ندی دلته مشورې شروع کړې مکه والو. په عربو کې دا شهرت وشو چې مسلمانان دا معلومیږي دا چې دا د غلبې لپاره کعبه شریفه ته چې کوم نه راځي او د جهاد اراده کوي. کور کې مشوره وکړه مکه والو چې مونږه دی مدینه دا مکه ته نه پریدو د دې به مونږه مخنیوي کو. خیال کرا لک دلته طائف په طائف کې مشوره وشوله چې د دې مخنیوي پکار دی چې دلته رانش. خیال کرا لک خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه یو لخر ورکو مکه والو چې ته خیال کرا لک دا د نبی علیه السلام مخنیوي وکا او مخله چې کم دینو ورشه چې دی رانش. دلته طائف والا خبر شو هغه د بلدح په مقام باندې خپل فوجونه وغورځول د نبی علیه السلام د مقابله لپاره چې د الله پیغمبر مکه معظمه ته رانش. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بشر ابن سفیان هغه مخکې د ځان نه ولېږه د جاسوس لپاره. بشر ابن عبد سفیان هغه د جاسوس لپاره ولېږه وې ته ورشه او د مکې والو حال معلوم کړه چې آیا دې موږ مکې ته پرېږدي او که نه پرېږدي د جنگ تیاری کوي که نه کوي. خیال کرا لکه چې کله دغه بشر ابن سفیان واپس راغی ویا رسول الله مکه والا په ډېر لوی غوسه کې دي او د جنگ تیاری کوي او زمونږ د پرېښودو
اجازت نه کوي. نو حضرت صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام راجم کړل او هغې ته تقریر وکړو، وعد یې ورته وکړو. خیال کې راله چې لا مقام په حدیبیې ته را رسېدلي وو. په حدیبیه کې د هغې سره مشوره وکړله، ویې ستاسو څه رایه ده؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپله رایه پیش کړله. ویې صاحب زما خو دا رایه ده چې مونږ خو د عبادت په نیت باندې راووتو. خیال کې راله که نه، د جنگ په اراده باندې نه یو راووتي، لیکن که چېرې دی جنگ کول غواړي نو بیا به ورسره جنگ کوو. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسېده چې دام د ایران دی. پوه شوې که نه؟ وی یا رسول الله مونږ بني اسرائیل نه یو چې خپل پیغمبر ته ویو چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. مونږ دغه نه یو. پوه شوې؟ مونږ به ستانه مخکې او وروستو جنګ یو. بهرحال نبی علیه السلام په میدان د حدیبیې کې پړاو واچاو سره د خپلو چې کوم دی اصحاب کرامو. د ماسپښین د مانځه ټیم شو. نبی علیه السلام اصحاب کرامو ته جمع ورکړله، 1500 صحابه کرامو ته جمع ورکړله. دغه وخت کې خالد بن ولید سره د خپل لښکر نه غالبا 200 کسانو د هغې سره د مقابلې ته راوتی و. وی دا افسوس وکړه چې افسوس ډېر عجیبه مقرانه لاړه. که په دې مانځه په دې ټایم کې په دوی باندې حمله کړې وې نه، دا حمله به زمونږ څه وه کامیابه شوې. خیال کې راله د الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې وحی راله چې آینده دپاره مونځ چې کې نه تاسو ته څه کوه؟ صلات خوف کوه. د صلات خوف آیاتونه خدای نازل کړل. خیال کې راله بیا د مازدیګر مونځ د صلات خوف په شکل باندې وکړو. پوه شوې پکې؟ او په دې میدان کې یو څو معجزې د نبی علیه السلام ظاهرې شوي دي. یو دا ده چې د نبی علیه السلام اوښه وښویدله چې کله راته نو اصحاب کرام وی خلط القصوا خلط القصوا دا غوخې نومو وی دا دغه شوله د سفر نه منې شوله د سفر نه منې. نبی علیه السلام وی نه زما اوښه چېرته نه ده منې شوې. خیال کې راله که ولکن حبسها حابس الفیل. هو دا اوښه زما هغه ذات منع کړله چې کوم اصحاب فیل چې کوم دی نو دغه بند کړي. دا د الله یو حکم وشو، زما اوښه یې ودروله. معلومیږي دا چې مونږه وړاندې مونږ له تله نه دي پکار. دغه معجزه د نبی علیه السلام ظاهره شوله. بله معجزه د کوهي وه، وچ کوهیو او نبی علیه السلام په هغې کې یو ګوټو به ورتاوې کړلې، هغه کوهیه بره راوختلو. اصحاب کرامو ترې خپل لوښي ډک کړله او دسونه او چې کوم دی نو ښکلې ترې نه وکړل. دا دویمه معجزه په دې میدان کې دا چې کوم دی نه ظاهره شوه. او نبی علیه السلام په دغه وخت کې چې دغه معجزې ښکاره شولې، قریشو د طرف نه یو استازی راغی، د هغه نوم بشر دی. هغه ورته وی مونږه تاسو واپس شئ. نبی علیه السلام ته د قریشو پیغام دی چې تاسو واپس شئ. نبی علیه السلام ته وی ګوره مونږه چې کوم دی نو هغه عبادت له راغلي یو، جنګ له نه یو راغلي. ښه دا ده چې ته قریشو ته مشوره ورکړه چې دې ته بالکل امن دی، مونږ ورته څه وایو نه. هغه واپس لاړ شي. بیا د قریشو تسلي ونه شوله. بیا هغه یو بل سړی راولېږه، د هغه نوم بودیل ابن ورقا دی. هغه ته وی ته لاړ شو د دې پیغمبر سره د واپسۍ خبره وکړه. هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه بیان. بودیل ابن ورقا خو به ته ډېر غټ تقریر کړی دی. پوه شوې پې که؟ بیا نبی علیه السلام د هغې جواب ورکړی دی. نبی علیه السلام دغه بودیل خدا تقریر کو. پوه شوې پې که نه چې ګوره تاسو دا ښه دا ده چې تاسو واپس شئ، د قریشو سره چې کوم دی نه جنګ مه کوئ. که نور قومونه تاسو ته مغلوبه شو نه مونږ به درته مغلوبه شو.
او کنا نو خیال کراله کنا داسې مکوئ د جنگ اراده مکوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو چې موږ هم د جنگ په نیت نه یو راغلي خیال کراله کنا موږ د جنگ په نیت باندې نه یو راغلي په قریشو باندې متعدد جنگونه تیر شوي دي موږ د دې سره جنگ لا نه یو راغلي موږ صرف عبادت لا راغلي وو دې موږ نور قومونو تفریدي کچره هغه کمزوري شو نبیا با قریش په چې کم دینه تابع شي ورنه زمونږه د دې سره د جنگ اراده نشته دی خیال کراله بودیلم چې کم دینه په دې خبرو سره واپس لاړ شو بهرحال داسې نور کسان چې کم دینه هغه قریش را لېږلي دي او نبی علیه الصلاة والسلام سره دا معاهده کوله لیکن معاهده نه ده کامیابه شوې یو دغه کافرو د کم ځای د طایف خیال که مسعودی ثقفي هغه په دې کسانو کې راغی هغه چې وی نبی علیه الصلاة والسلام ولیدلو نو خبرې ورسره چې کوم دی نه ډېرې د حکمت او د عقلمندۍ وکړلې چې ته د الله تعالی پیغمبرې نه دا خو ښه خبره نه ده چې ته د خپل قوم صفایا وکړې خپل قوم ختم کړې بلکې ښه خبره ده چې ته واپس لاړ شي او بیا بله موقع کې ته چې کوم دی نه راشي هغه نبی علیه الصلاة والسلام هغه ورسره هم چې کوم دی نو دا خبرې سختې ونه کړلې بلکې نبی علیه الصلاة والسلام وای دا اصحاب کرامو دا مانځه وختو نبی علیه السلام اودس کو اصحاب کرامو باغ او براغستلې په خپل مخونو باندې او په لاسونو باندې به مګلې او ډېر لوی احترام کو نه دی چې واپس لاړ شو دغه مسعود ثقفي نو قریش را جمع کړل قریش ته وی چې ما ډېر چې کم دین بادشاہانو لذتلې ما قیصر تا کسرا تا نجاشی تا خدما دې په الله قسمی داسې عاشقان ما نه دي لیدلي لکه په شان د اصحابو د نبی علیه السلام چې د هغه د خولې هغه اوبو هغه ځمکې ته نه پرېږدي خیال کراله کنه بهرحال هغه دا مشوره نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړله چې ښه به دی چې ته څه کال واپس لاړ شي او آینده کال چې کوم دی نه ته د عمرې دپاره راشي عروم دغه شانتې ناکامه واپس شو آخر دا په دریم څلورم ځل باندې بیا نور چې کوم دی نه کسان رالو لکه خویتب او مکرز هغوی د نبی علیه الصلاة والسلام سره د مصالحت خبرې شروع کړلې چې موږ تا سره مصالحت کوو په دریو خبرو باندې که ته دې ته تیارې نه موږ ټول قریش دې ته تیار یو دا چې اوس به ته عمره نه کې اوس به ته چې کوم دی نه واپس لاړ شي کال پس به ته بیا راځې د لسو کالو معاهده به لس کال به موږ تاسو د یو بل سره جنګ نه کوو په راتلونکي کال کې به تا ته د عمرې اجازه دي د دریو ورځو په خاطر باندې به راځې خو وسله به تاسو سره چې کوم دی نه په کاټۍ کې خیال کراله کنه په لاسو کې به نه او دریمه خبره دا ده چې زموږ د طرف نه که څوک ستا ملګري شو نو هغه به واپس کې او که ستا د طرف نه څوک مکې معظمې کې پاتې شو به مونږ نه واپس کوو دا درې شرطونه یې چې کوم دی نبی علیه السلام ته پیش کړل د الله حبیب تسلیم کړل اگر که عمر رضی الله تعالی عنہ او نور اصحاب کرام د دې شرطونو په حق کې نه وو خو چونکې الهي حکم نبی علیه السلام ته د دې وجه نه په دې معاهدې سره اصحاب کرام څه شو هغه واپس شو د سنه د مکې معظمې نه او کمی قربانۍ چې د ځان سره راوستې وي هغه چې کوم دی نه حلالې کړلې پس کې په حدیبیه کې او حدیبیه څه حصه هغه په حرم شریف کې ده او څه حصه د حرم نه څه ده بهر ده نو په د حرم په حصه کې قربانۍ حلالې کړلې نو د دغه حدیبیه د صلح ذکر الله تعالی فرمایي هو الذي الله غذات انزل السکینه چې نازل کړي اطمینان
فی قلوب المؤمنین په زړونو د مؤمنانو کې مؤمنان خو په دغه صلح باندې ډیر خپاو خو الله ته په دې صلح باندې زړونو ته اطمینان ورکړ زړونو ته ولا اطمینان ورکړ لیزدادو ایمانا چې سیوا شدي په ایمان سره ایمان نور مضبوط شي ما ایمانهم سره د زوړ ایمان ولله جنود السماوات والارض او د الله لپاره لښکرې د اسمانونو او د ځمکې دي د دینه معلومیږي چې ایمانو یزيد و ينقص د دینه معلومیږي پوه شئ کنه او په بعض روایتو کې خو راځي چې الایمان لا یزيد ولا ينقص نو مراد د زیادت نه څه شي دی هغه زیادت چې کم دی نو هغه د تفصیل دی خیال کړه ایمانی اجمال نه کمیږي او نه زیاتیږي تفصیل کې سیواواله راځي پوه شئ کنه دا د لیزدادون مراد هغه زیادت تفصیلی دی او ایمان اجمالی دی ته ویل شي چې ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات د څه لپاره دا چې داخل کې الله تعالی مؤمنان د الله لپاره لښکرې د اسمانونو د ځمکې دي او د څه لپاره دا لښکرې د الله تعالی دا چې کوم دینه جهاد کوي چې داخل کې مؤمنانو لرا او مؤمنانو زنانو لرا جنات تجري من تحتها الانهار دغه لښکرو د دې پیدا څه ده پیدا دا چې مؤمنان جنت ته لاړ شي خالدین فیها ویکفر عنهم ما ابکی الله تعالی دیتا سیئاتهم وکان ذلک عند الله فوزا عظیما ويعذب المنافقین دام دلیل الله جنود السماوات لپاره فائدہ ذکر کوي او د الله د لپاره لښکرې د اسمانونو دي د څه لپاره چې عذاب ورکړي منافقین نارینه او والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله هغه مشرکان چې ګمان کوي په الله تعالی باندې ظن نسو ګمان ناکارا په الله باندې بد ګمان کوي علیهم دائره السوء په دې مشرکانو باندې هغه حادثه د صدا حادثه د عذاب دا په دې باندې حادثه د سوء نه مراد عذاب سیئ ده دائره څه ته ویل شي عذاب په دې باندې دائره د عذاب دا وغضب الله عليهم غضب کړي الله تعالی په دې باندې ولعنهم په دې لعنت کړي دی وعدلهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض دا مقرر الله ذکر کوي د پاره د اظهار د غلبه نه الله د پاره لښکرې د اسمانونو دي او د ځمکې دي وکانه الله عزیزا حکیما الله تعالی غالب او حکمت والا دی ان ارسلناک د نبی علیہ السلام شان الله ذکر کوي بشکر علی گله د الله تعالی مون تعالی را شاهد و مبشر و نذیر لتؤمنوا بالله د صد پر را لګله چې تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسوله وتعذروه او تاسو مدد وکړئ د چا د دې رسول صلی الله علیه وسلم وتوقروه او تاسو تعظیم وکړئ د رسول صلی الله علیه وسلم وتسبحوه او تاسو تسبیح وکړئ د الله تعالی تسبیحات ته چا کیږي د الله پوه شئ وکړه او بعض مفسرین وایي چې دا ټول ضمایر الله تعالی دی خیال کړه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه دا الله د دین تاسو مدد وکړئ وتوقروه او دا الله تعالی د شان تعظیم وکړئ وما قدر الله حق قدره او تاسو تسبیح وکړئ د دې الله نټول ضمایر الله تراجی دي ان الذين يبايعونك كم کسان چې هغه بیعت کوي تاسو سره پیغمبر علیه السلام دا په وخت د حدیبیه کې ډېر زنانا هغه د مکه معظمه نه راووتلې او د نبی علیه السلام سره لاشنیوه وکړه ایمان راوړلو او لاشنیوه وکړه دا سه ډېر کمزوري مسلمانان هغه د مکه معظمه نه راووتل او د نبی علیه السلام په قافله کې څه شو ملګری شو اسه خوراتلې نه شو پوه شئ به کنه کفارو منی کول د نبی علیه السلام
په قافله کې څه شو ملګری شو ان الذين بشکا کسان یبایعونک چې لاس نیوکه استانا بیعت کوي تا سره انما یبایعون الله بشک دوی بیعت کوي د الله تعالی سره ید الله فوق ایدیهم او دغه ځای کې بیعت دغه 1500 صحابه کرامو سو کو شجرة الرضوان دالته ونوا د کیکر پوش آلته دی 1500 صحابه کرامو دی بیعت ته نبی علیہ السلام نو کو پس سره په جهاد سره په اعمال صالحو سره خیال کړه او عثمان رضی الله تعالی عنہ حکم ځایو په مکه معظمه کې خیال کړه لکه ولی چا پورا د واقعات ما په نیت کې پرې خو دلا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه یو چې کله مکه معظمه ته وردن نشو دعوتونه او خلق شروع کړل او ولی چې د نسب دا ډیر مضبوط نسب نه دعوتونه او ته شروع کړل بیا یو کافرو هغه ولا چې کوم نه خپل اسور ک چې ته په دې باندې ګرځا دا بتا سره چې تا ته دا کافران تعرض ونه کی ځکه دې پیژنې چې دا زما استه تا ته به تعرض نه کې ځکه ته زمو خصوصي میلمای بیا کفارو د قریش ورته وی وی ته طواف وکا تا تدری ورځ دلته کې اجازه ته طواف وکا خو پیغمبر علی السلام ته مونږ اجازه نه ورکو داغه ملګرو ته اجازه نه ورکو خیال کرا لګ په دغه دوران کې 50 مشرکان مسلح هغه د جبل تنعیم نه راخکاره شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله کول غوښتله اپ اصحاب کرامو باندې د نبی علیه السلام چې کم پولیسو هغه سکیورټي پولیس چې وته وای هغه ټول ونیسل دغه 50 کسان ونیسل او نبی علیه السلام ته لاس تړلی راوستل خیال کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام کچری وجلې نو وجلې بو ایت ځان سره قید کړل دلته کې کفار ته आवाज وشو چې تاسو هغه 50 کسان نبی علیه السلام نسلی دي خیال کړه اوازه خورش ولا چې عثمان رضی الله عنه شهید شو د هغه د گرفتاری په وجه باندې عثمان رضی الله عنه څه شو شهید شو دا خبر د دروغ خبر د سو دروغ د الله حبیب ته د دې پته نه و چې د شهید شوی دی خو اصحاب کرام ته تسلی ورکړه چې کچره هغه شهید شوی او قتل شوی نه تاسو ما سره په جهاد باندې بیعت وکړه نه دغه 1500 کسانو سو کو بیعت وکړه او بیا نبی علیہ السلام خپل لاس راواغسته خیل او دا چپ لاس ودا د حضرت عثمان لاس ته او دا زما لاس ته کچره هغه ژوندې دا غم په جهاد باندې زما سره سده بیعت ته ودا خیل لاس زما ده او چپ لاس ته چا ده د عثمان رضی الله تعالی عنہ ده نه بیعت رضوان دا د ټولو اصحاب کرامو چې دالته د حدیبیه وو دا هغه چې کوم د بیعت خیال کرا لګ او دا هغه جماعتو اصحاب بیعت دا د 1500 کسانو صحابه کرامو دغه جماعت چې دا ډیر مقبول جماعت خیال کراله د خیبر فتح هغه په دوی باندې کړی و او کفارو اراده و چې موږ د خیبر جنگ وکړو نبی الله تعالی وته ممانعت کو چې نه دغه جهاد لبا فقط حدیبیه والا زی نور چې کم دینو نور مسلمانان بنزي خیال کرا لکنه نو الله جل شانو فرمایي ان الذين يبايعونك کم کسان چې بیعت کوي تا سره بشک دی بیعت کوي د الله تعالی سره دا دی د الله په لاس کې لاس دی ید الله فوق ایدیهم لاس تعالی تعالی د پاسه د لاسونو د دی فمن نکسا چا چې مات کو دی بیعت لرا فانما ينقص على نفسه بشک دی ماتی دا بیعت دا بیعت د پاره د نقصان خپل د ځان نقصان کوي دینه معلومه شولا چې بیعت دا خو د الله سره وعده کول دي او چا چې وعده ماته کړله ځان ته نقصان اورسو ومن اوفا چا چې وفاداری وکړه بما عهد په هغه طریقې سره چې په معاهده کړی دا الله د الله تعالی سره چا چې وفاداری وکړه دا هغه بیعتونو چې په هغه باندې وعده د چا سره کړی دا د الله سره
چې زه به دا کوم دا به کوم دا به کوم نه غلا به نه کوم زنا به نه کوم دروغ به نه وایم غیبت به نه کوم چغلي به نه کوم قتل به نه کوم حرام به نه خورم خیانت به نه کوم دا ټول ما عهد علیه الله دې پوه شي پې که نه پس یوتی زرد چور بکی الله تعالی ته اجرا عظیما اجر لوی ګوره سین د پاره د سر راځي وای د استقبال قریبا چې بیعت چاو کو ډیر زر هغه ته الله تعالی سور کوي اجر عظیم ورکوي د ټول نه لوی اجر څه دی دته استقامت په دین باندې الله تعالی ورکړي ولی الله وعده وکړه الله څه وکړه وعده چې زما وعده ده چې دته به زه سور کوم اجر عظیم ورکوم خیال کراله سيقول لك المخلفون ډیر زردا چې وای بتا تا هغه خلق چې هغه خلاف پاتې شوی دي کم کسان چې د حدیبیه هغه جهاد ته نه دي تللی من الاعراب د باندچانو نه شغلتنا اے پیغمبر چې ته واپس مدینه ته لاړ شي ندی با عذرونه با کوي لکه څنګه چې د تبوک د غزا نه پاتې شو اسې کول عذرونه دی به عذرونه کوي شغلتنا اموالنا مونږه غافل کړو مالونو خپل او اهلنا اهل بیت زمونږه پس تغفر لنا زمونږ د پاره بخشش غواړه زمونږ د پاره بخشش غواړه یقولون وای دا خبره بیا سنتم پجب خپل باندې ما هغه خبره له سفی قلوبهم چې نشته په زړونو د دې دا منافقان دي دروغ وای چې موږ د مال او د دغه د حفاظت توجه نه منی پاتې شویو قلت ورته وای فمن یملک لكم سوق دې چې مالک شي تاسو د پاره من الله د عذاب د الله تعالی نه شی ان یوذرا ان اراد بكم ضررا کالا اراده وکي تاسو ته د تکلیف او اراد بكم نفع یا اراده وکي پتا سو باندې د خیر بل کان الله بما تعملون خبيرا الله په اعمال تاسو باندې خبردار بل ظننتم بلکې تاسو خود دې وجنه زمون سره نه شریکې دلې پس کې په حدیبیه کې ستاسو دا ګمانو الله ينقلب الرسول چې واپس پنشي دا پیغمبر والمؤمنون دا مؤمنان الى اهلهم خپل اهل بیت ته ابدا همیشه تاسو خو ډر پوکان وای تاسو خو وی دا پیغمبر به ژوندې واپس ناراضي او د عملګری به ناراضي ولی چې د زمری چې کم دینو په خله کې لاس ورکول دي مکه ته تل سدي د زمری په خله کې لاس ورکول خیال کړه دا خو پرون راځتلی دي نن به څنګه پری دي وزوین ذالک خیسته شو دا خبره فی قلوبکم پزړونو تاسو کې وزننتم ظن السو تاسو ناکاره ګمان کړو وکنتم قوما بورا وای تاسو دا چې قوم چې هلاکی دن کی وای دا د هلاکت روحانی هلاکت تاسو تراغه ومن لم يؤمن بالله چې ایمان راوړو په الله تعالی باندې او رسولي فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا مونږ تیار کړی دی د جاه کافرانو لپاره لمبدار ور ولله ملک السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون زرد چوای بدا پاتې کېدون کې د حدیبیه نه کم کسان چې د حدیبیه نه پاتې شوی دي اذن طلقتم کله چې تاسو روان شئ اله مغانم غنیمتون ته ډیر زرد چې کله جهاد شروع شي دا عمرة القضاء مخکې د عمرة القضاء مخکې د خیبر جهاد جوړ شو چې کله مسلمانان دغه 1500 مسلمانان واپس راغله نو د خیبر جهاد تیار شو پوه شو وکړه او دغه جهاد لپاره منافقان وی چې موږ ځان سره شریک کړي موږ ځان سره شریک کړي ځکه هغه پویدل کنه د یو بل ایمان خو پیژني هغه پویدل چې خیبر والا د جنگ نه دي نو دغه غنیمتونه بټول دا به د مسلمانانو په لاس کې راشي نو موږ به سره څه شو شریک شو خیال کړه ندی په جهاد کې د شریکېدلو اراده کوله او سوي د الله پیغمبر ته وی ضرونا نه تبه کومګه پرې دوي چې موږ د سره په جهاد کې ملګری شو په جهاد د څه کې د خیبر کې یریدون دوی اراده لرله ان یبدلوا کلام الله چې بدل کی کلام د الله تعالی د دې خیال داو چې د الله دغه فیصله بدل کی حالانکه الله فیصله کړی و چې د خیبر جنگ به څوک کوي د خیبر جنگ به د حدیبیه مجاهدین به کوي پوه شئ فکر
قلتا او تو اے حبیبا لن تتبعونا شریبم تاسو زمونږه مرګیچا نه کوي کذالکم قال الله من قبل وای کی دغه شان فیصله کړی دا الله تعالی د مخکنه الله دغه فیصله کړی چې دا جهاد به څوک کوي دا به د حدیبیه مجاهدین کوي پس یقولون بیا بدوی وای بل تحسدوننا بلکې تاسو موږ سره حسد کوي یې دغه معلوم په موږ سود نه دی ښا دغه د خیبر دغه دا کجوریم په موږ باندې سود نه دی پوه شوې کنه نه ځکه موږ د جهاد ته نه پرېږدوی بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا بلکې دي دا منافقان چې نه پوهېږي مګر ډېر کم قل للمخلفین من الاعراب وای اے حبیبا دغه پاتې کېدونکو بانډچیانو ته چې دا کم د خیبر غزاله نه دي دغه د حدیبیې غزاله نه دي تللي دوی ته ووایه ستدعونا زرده چې تاسو به وبللی شئ الی قوم بل یو قوم ته اولی باس شدید چې خاوندان د سخت جنگ دي وړو وړو جنګونو ته موږ تاسو نه لیږو ښه یو بل سخت جنگ را روان دی هغې کې به تاسو څه شئ شریک شئ هغه بل سخت جنگ د چا دی هغه د وایي دا د ایران جنگ دی پوه شوې که نه او بعضې مفسرین وایي چې موږ ته د دې علم نه و چې دا باس شدید څه دی دا موږ ته هله علم راغی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسیلمة الکذاب سره څه جوړ کو جهاد جوړ کو پوه شوې که نه موږ ته پته ولګېدله چې د باس شدید نه مراد څه دی دا د مسیلمة الکذاب جنگ دی د یمامې جنگ دی خیال کې راله که نه موږ ته هله پته ولګېدله چې کله د یمامې جنگ شروع شو موږ ته د دې باس شدید پته نه وه تقاتلونهم تاسو به جنگ کوئ د دغې خلقو سره د چا د دغې یمامې والو سره او یسلمون یا به دوی تابعدار شي یا به دغه یمامې والا تابعدار شي یا به ورسره تاسو جهاد کوئ فإن تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا که چېرې تاسو اطاعت وکړو ای منافقانو اطاعت مو کو دغه جنگ باس شدید کې شریک شولی الله بدل اجر حسن درکړي وإن تتولوا که تاسو مخ وګرځاو کما تولیتم څنګه چې تاسو مخ ګرځولی دی من قبل مخکې له دې نه څنګه چې د حدیبیې جنگ ته نه حاضر شوي یعذبکم نه عذاب ودرکړي تاسو ته الله تعالی عذابا علیما په عذاب درناک سره که دغه جنگ کې هم شریک نه شولی الله به د باندې عذاب راولي لیس علی الاعمی حرج نشته دی په ړندو باندې څه ګناه ړوند که چېرې جهاد ته لاړ نه شي ګناه پرې نشته دی ولا علی العارج نه په ګډ باندې حرجون څه ګناه شته ولا علی المریض نه په مریضانو باندې حرج څه ګناه شته ومن یطع الله ورسوله چا چې اطاعت وکړو د الله او د رسول یدخلو جنات تجري من تحتها الانهار ومن یتولی څوک چې وګرځېده د جهاد نه یعذبه عذابا علیما الله بدل عذاب ورکړي په عذاب درناک سره څه به وله ورکړي عذاب درناک لقد رضی الله بېشکه راضي شوی دی الله تعالی عن المؤمنین د چا نه راضي دی د مؤمنانو نه چې کله دغه جهاد د حدیبیې کې مؤمنانو کم کردار ادا الله تعالی د هغې د رضا اعلان کړي الله راضي دی د دې نه اذ یبایعونک په هغه وخت کې چې تر 1200 پورې به سبق وایو انشاءالله تعالی اذ یبایعونک کله چې دوی بیعت وکړو تا سره تحت الشجرة لاندې د هغې ونې نه ونه څه وه دا د کیکر ونه فعلم ما فی قلوبهم الله عالم شو په هغه څه باندې چې په زړونو د دوی کې وو د دوی په زړونو کې چې کومه خیال کې راله که نه د دوی په زړونو کې چې کومه پریشاني وه الله په هغې باندې پوه شو الله ته د هغې علم و پریشاني دا وه چې دوی خو تلي سلو تلي خو دوی چې کوم دی نو د عمرې له په منځ کې ورته رکاوټ راغی د قریشو د طرف نه فانزل السکینة علیهم الله نازل کوي اطمینان په دې باندې الله تعالی اطمینان راوستو واصابهم فتحا قریبا او دوی له په عوض کې ورکو فتح نږدې فتح ولا الله ورکړه نږدې فتح سوا د خیبر غزا ولا الله تعالی مقرر کړله ومغانم کثیرة او ډېر غنیمتونه یاخذونه چې دوی اغستلو هغه غنیمتونو لره چې غنیمتونه د خیبرو وکان الله عزیزا حکیما وعدکم الله مغانم کثیرة الله تعالی وعده کړی تاسو سره اے صحابه کرامو
د غنیمتونو ډیرو تاخذونها چې تاسو به حاصل کړئ ډیر غنیمتونه به تاسو حاصل کړئ چې هغه د خیبر غنیمت فعجل لكم هذه الله ګړندې کړ تاسو لپاره د فتح د خیبر وکف ايدي الناس عنكم منع کړل لاسونه د خلقو تاسو نه خیال کړه لکه لاسونه د خلقو مراد د الناس نه دي اهل خیبر دي اهل خیبر ولتكون آیه للمؤمنین د دې لپاره دغه فتح تاسو له درکړه لتكون آیه للمؤمنین چې دا نشانه شي د پاره د څه د پاره د فتح د مؤمنان چې مؤمنان با دی با همیشه فتح کوي ويهديكم او الله رحمایي وکړه تاسو په دې فتح سره تاسو الله تعالی هدایت هم چې کوم نه نصیب ويهديكم صراطا مستقيما واخرى یو بل فتح تاسو لپاره مقرر ده دا خو نږدې فتح ده دغه سند حدیبیه د صلح نوروستو دا نږدې فتح او دا غنه ورسته یو بل فتح ده لم تقدروا عليها چې تاسو قدرت نه ده حاصل کړي پاغي باندې قد احاط الله بها الله تعالی احاطه کړی دا په دغه فتح باندې تاسو په یو بل فتح باندې الله په احاطه کړی دا چې هغه فتح د صدا د مکه معظمه ده فتح ده مکه معظمه ده چې هغه پاتم کال باندې په ووم کال باندې فتح د خیبر وشوله پاتم کال باندې څه فتح د مکه وشوله وکانه الله علی کل شیء رقیبا دی الله تعالی پارشی باندې نگهبان ولو قاتلکم الذین کفروا کچری جهاد کړي وي تاسو سره کافرانو الله فرمایي چې د حدیبیه په وخت کې جهاد شوی وي بیا به الله تعالی فتح چاله ورکوله مؤمنانو ته کچری جنگ کړي وي تاسو سره کافرانو د قریشو لولوا الادبار دی بغرزولې وي شاګان خپل ثم لا یجدون ولیا بیا به دین مونږ هیڅ ولی لرا هیڅ دوست لرا ولا نصيرانه مددگار د دې کفارو د لپاره باندې ولی ان مددگار سنت الله التي دعادت تعالی د هغه عادت ته قد خلت من قبل چې تیر شوی دي د مخکنه د الله عادت د خپل پیغمبر تصور کوي فتح ور کوي ولن تجد لسنت الله تبديلا وهو الذي الله ذاته كفايد يومانكم چې من کړه لا سنت د مشرکان او استاد سنا کم وخت هغه 50 کسان چې هغه څه شو هغه په تنعیم کې راخکارا شو هغه نبی علیہ السلام ژوندۍ ونیسل او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې دغه وخت کافرو دغه لخرو م الله تعالی واپس کو نو الله تعالی استاسو د دې لاسونه استاسو نه بند کړل و ايديكم استاسو لاسونه بند کړل عنهم د دینا استاسو لاسونه د دینا بند کړل ولیک دغه 50 کسان نبی علیہ السلام قتل کړي داغه نه به جنگ بیا شروع شو او دغه جنگ د الله تعالی په دغه کې نو پوښ په حکم کې نو او نو د دې لاسونه استاسو نه منې کړ ولی عثمان سے به قتل نکړ او استاسو لاسونه د دینه منې کړ ولی دغه 50 کسان قیدیان شو خو قتل نبی علیہ السلام قتل نکړ کم ځای کې قیدیان شو به بطن ما کتا په خېټه د مکه کې چغه تنعیم دی ښا څه دی تنعیم سے 2 میله فاصله کې د کعبه شریفه نه په 2 میله فاصله کې تنعیم دی یو خو جیرانه ده جیرانه 10 میله فاصله کې ده دا عمره صغرا هغه پس کېږي په تنعیم کې کېږي او عمره کبرا چې کوم ده هغه پس کېږي په جیرانه کې کېږي من بعد ان اسفرکم علیهم پس لذین چې الله غلبه درکړه تاسو ته علیهم په دغه 500 کسانو باندې وکانه الله بما تعملون بصیرا هم الذين الله غزات کفروا هم الذين اغا کسان کفروا چې کفر وکړو وصدوکم عن المسجد الحرام تاسو من کړی د مسجد حرام نه دا کفار هغه خلق دي چې تاسو د مسجد حرام نه من کړی والهدیا او تاسو من کړی د سنه د من کړی تاسو د قربانای نه هدیا د مفعول به د پاره د سودو دی ښا تاسو قربانای من کړی ما کو پن پدا چې کې چوتړلې شولې په کوم ځای کې وتړلې شولې په حدیبیه کې ولی
د مجاهدینو د ځان سره سو قربانۍ راوستې وې د عمرۃ دغه د پاره د عمرې د شکرې د پاره ان یبلغ دغه قربانۍ من کړلې د سنه ان یبلغ محل شور سیږي زائد قربانۍ تا پلار لار کې من کړلې ولولا رجال مؤمنون کنه هغه سړي چې مؤمنان دي ونساء مؤمنات دا الله تعالی د دې د پاره چې ما به تاسو ته حکم کړو چې سو جهاد وکړئ د دې مکه والو سره خو د دې وجنه د جهاد حکم مې ونه کو چې په مکه معظمه کې ضعیف مسلمانان زنانه وي ماشومان او بوډایګان وي پوښې به کنه ا بوډاګانو نه کما د جهاد حکم کړی وي دغه خلکو ته په تکلیف رسیدل دغه مؤمنان نه د دې وجنه ما تاسو ته د جهاد حکم ونه کو کچته نه هغه سړي مؤمنان ونساء مؤمنات او خدي مؤمنان لم تعلموهم چې تاسو ته علم دا غینو تاسو ته دا علم نه پټ ایمان غیرا وړو په نبی علی السلام باندې انت توهم کچته نه دغه سړي چې تاسو په پایمال کې دی لرا چې تاسو خار ته ورنه تاسو اعظم خار ته راغلی نه تاسو بدی پایمال کوي فتوصيبكم ابرسي تاسو ته منهم د دې ز طرف نه معرة نقصان بغیر علم فنا علم سرا تاسو ته نقصان ورسیږي د دې د قتل نه فنا علم سرا نو د دې وجنا ما تاسو ته د جهاد حکم ونکو د صدا پاره ليدخل الله في رحمته من يشاء چې داخل کې الله تعالی دا ليدخل دا چې کوم نه کف ايدي او هم سره تعلق لري الله استاسو لاسونه د دینه بند کړه او د دوی نه استاسو لاسونه بند کړه د صدا پاره چې الله تعالی داخل کی پر رحمت خپل کې چوک شي د چاته چې اراده وکي د دې لپاره د جهاد حکم ونه کو چې ډېر ضعیف مسلمانان هغه بچ پاتې شي او چې کم کافران دي هغه ایمان راوړي هغه څه ایمان راوړي خیال کرا لګنه د مدام یشاء مراد هغه چې کم دین واکه کافران دي چې د ایمان رغبت پیدا شوه دي لو تزیلوا کدا ضعیفان مسلمانان نه په دې مکه کې لعذبنا الذين كفروا تزیل ستویل شي تبعد کدا ضعیف مسلمانان د مکه نه لری شوه وي لعذبنا الذين كفروا من بعذاب ورکړو کافرانو ته منهم د دې قریشونه عذابا الیما په عذاب درناک سره اذ على الذين كفروا باغ وخت دا د حدیبیه هغه میدان داغه چې کوم حال ذکر کوي چې اذ على الذين كفروا باغ وخت چې وګرځولو کافرانو فی قلوبهم الحمیه په زړونو خپل کې غیرت کافرانو په خپل زړونو کې غیرت پیدا وي مونږه تاسو دغه ته نه پریدو مکه ته نه پریدو حمیت الجاهلیت چې غیرت ته جاهلیتو فانزل الله سکینته الله تعالی نازل کو هغه آرام خپل دا اذ جعل دا د لیدخل الله فی رحمته داغه د پاره ظرف دی چې الله په خپل رحمت کې مسلمانان داخل کی معنا په ایمان باندې مشرف شي په کم وخت کې د حدیبیه په موقع کې چې د کفارو په زړونو کې حمیت او غیرت پیدا شو او موږ تاسو نه پریدو د بیت الله شریف ته دغه وخت د ډېرې جذبې وو او د غوسې وو خو باوجود دغه نه الله تعالی سکینه نازله کړله په چا باندې په نبی علیه السلام باندې فانزل الله سکینته الله نازله کړله سکینه اطمینان په خپل رسول باندې وعلى المؤمنین دارنګ په مؤمنانو باندې سره د دې چې عمر رضی الله عنه ډېر غوسه شوی والزمهم کلمت التقوا لازم کړه الله تعالی د دې سره کلمت التقوا کلمت التقوا دا الله تعالی د دې سره پای وس کړل د چا سره د مؤمنینو سره دا مراد شو په چا باندې هغه خلق باندې چې په صحابه کرامو باندې بد وایي کوشش وکړه دینه معلومه شولا چې دا صحابه کرام سدي معیار حق دی ولی الله تعالی وسره کلمت التقوا صدا لازمه کړی دا معیار حق دی په اعتبار د اصول سره هم او په اعتبار د فروع سره هم
وکانو او دغه صحابه کرام احق بها حقدار دسه حقدار دغه کلمې د تقوا وآلها او دا اهل تقوا دا سو اهل تقوا و خوش بکن اهل تقوا وکان الله بكل شيء عليما دې الله تعالی په شیبان عالم. دا امام قرطبی دا آیات کریمه دلیل ګرځولې ده په څه باندې په حقانیت اصحاب کرام باندې او په عظمت اصحاب کرام باندې او په دې خبره باندې چې اصحاب کرام سدي دا معیار حق دی پوه شئ بکنه او شابس والزمهم کلمه التقوا وكانوا احق بها. مفتی شفیع سے بم لیکلی دي د دې آیات ما ته هته اورې کړه چې خیال کرالا صحابہ کرام کی عظمت اس آیات سے صحابہ کرام کی عظمت معلوم ہو گئی کہ یہ لوگ کلمہ توحید کے اہل ہیں، ان پر کفر یا نفاق کا الزام بدبختی کے سوا کچھ نہیں. دا تفسیر مظہری میں لکھی دی مفتی شفیع سے وہ دے تائید کرے دے کوشش بھی. لقد صدق اللہ بے شک اللہ تعالی تصدیق کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رشتے نے کہ نبی علیہ السلام تا الرؤیا هغه خوب بالحق په یقین سره. دا په دیو سوال دا دی چې نبی علیہ السلام خو خوب لیدلو چې زو اصحاب کرام مونږه عمره کړی دا او قربانیم کړی دا. نه الله فرمایي هغه خوب رښتیا دی. هغه خوب څه دی؟ رښتیا دی. که پړمبي ځل باندې دغه نشو پړمبي ځل باندې چې کم دی نو دا عمره ونه شوله، نه په دویم ځل باندې څه شوله؟ عمره وشوله. خیال کراله دا الله تعالی هغه ځکه چې الله خو سره تاریخ نه دی ورکړی چې په پلان کې تاریخ باندې به تاسو عمره کوئ پوه شئ بکه نه پړمبي کال ونه شوله په دویم کال باندې عمره څه شوله؟ ادا شوه. لتدخلن المسجد الحرام الله خو رښتینه کو خوب د نبی علیہ السلام چې تاسو به داخليږئ مسجد حرام ته ان شاء الله کدا الله خو غشي امینین په حالت امن کې محلقین رؤوسکم په حالت عمل کې به داخليږئ چې تاسو بس خریون کې سرون لرا و مقصرین او قصر کون کې لا تخافون چې نه بیریږئ یاره باندې هیڅ بدل باندې هیڅ نه. چنانچه درې ورځې کې دنه عمره په کامل طریقې سره نبی علیہ السلام او دغه پنځل صحابه کرامو ادا کړل. فعلم ما لم تعلموا پس الله ته معلوم شو هغه شی لم تعلموا چې تاسو دا علم نو. الله ته هغه شی معلوم چې تاسو دا علم نو. تاسو په خیال کې دا نه و چې دا عمره به وشي. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله مقرر کړه مخکې دغه عمرې نه څه فتح نږدې هغه فتح قریبه سوا د خیبر فتح. وهو الذي الله غذات ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. الله رسول د څه لپاره را لېږلی دی؟ د دې لپاره چې دا دین غالبه کړي على الدين كله په ټولو ادیانو. وکفى بالله شهيدا محمد رسول الله. دا نبی علیہ السلام دا اللہ رسول دے دا رسول دا اللہ دے. والذین معه اشداء علی الکفار دا محمد الرسول اللہ دا نبی علیہ السلام عظمت او دا اصحاب کرام کم کسان چې د ملګری دي اشداء علی الکفار دا سخت دي په کفارو باندې رحماء بینهم او رحم کوونکي دي په میانس بل کې په یو بل باندې څه دي رحم کوونکي. اورې تراهم رکعا تبعین دی لرا رکوع کون کی سجدن سجدہ کون کی یبتغون فضل من الله دی غواړي فضل د الله تعالی و رضوان او رضا د الله تعالی. دا بل مسله ته نو معلومه شو د رکعان او د سجدن کمال عمل او کمال عبادت ته اشاره شو. خیال کړه او د دینه دا معلومه شو چې د دې اعمال دا ټول معیار حق دي. څه دي معیار حق د دې آیات نم ثابت شو او شی بکنه او دی طلب کوي د رضا د الله تعالی شیما نه خد عبادت د دې چې دا پیوجو دا په مخونو د دې کې دا من اثر سجود چې دا اثر د سجدې د وجنه د سجدې د وجنه د دې د مخونو برېخنا او رڼا دا دلیل. ذالک مثلهم دا مثال د دې په تورات
په تورات کې هم د دې عظمت ذکر شوی دی، ول انجیل په انجیل کې هم د دې عظمت ذکر شوی دی. خیال کې راغله د انجیل په باره کې دا امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي په انجیل کې لیکلي دي کہ ایک قوم ایسی نکلے گی، یو قوم بدا سے دنیا تراؤزی جو کیتی کے طرح بڑھے گی، چاہا بدا فصل پشانتے غٹی. ایک قوم ایسی نکلے گی جو کیتی کی طرح بڑھے گی اور نیکی کا حکم اور بدی سے منع کریں گے. تفسیر مظہری دا انجیل دا عبارت ذکر کرے دے پوشے بے کر. او پتورات کی لکلی دی پاران سے خداوند نا پتورات کی لکلی دی خداوند فاران سے جلوگر ہوا، خداوند فاران سے جلوگر ہوا. اللہ تعالیٰ دا فاران دغرنا شغلے وکڑلا پوشی بے کنا خکارش. فاران سدے جبل ابی قبیس، جبل ابی قبیس دا فاران دغرنا جلوہ وکڑلا. 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اللہ تعالیٰ 10,000 قدوسیان سرا راغ بیت اللہ شریف تھا. اس کے ہاتھ میں آتشین شریعت ان کے لیے تھی. دا اللہ پلاس کی یو آتشین شریعت مانا دیر تیز چرانائم تیز ہے او اثرم سی تیز دا شریعت دا دی دا پارا وہ. اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ ہیں، اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ ہیں. اے نبی علیہ السلام دا دی ٹول مقدسین دا سدی تیرے ہاتھ ہیں. دا خود تورات عبارت دی. دا ٹول مقدسین چدی داستا امداد کون کی دی اور تیری قدموں کے پاس بیٹھ کر تیری بات مانیں گے. او دا خیال کرالا کنا او دا استاد قدموں تیری قدموں کے پاس تیری بات مانیں گے. دغا لفظ ذرا قدوسین چیزی کنا داستا پا قدمون کی دی اے اللہ، داستا پا قدمون کی دی اے اللہ استا خبر بمینی. تورات باب استثناء پوشی بکنا دا تورات عبارت مثلهم فی الانجیل اور مثال ددی پہ انجیل کے دا سے دے. اللہ پہ انجیل کے ددی اصحاب کرام مثال ذکر کرے دے کا زرع انچ ددی مثال دا فصل دے اخرج شطاہو چراؤ باسی تیغون اخپل دا کم فصل تیغون راؤ باسی شطع ستویلیشی تیختا اصل دا شیطا فآذرہو پس محکم کی دغی تیغ لرا. خیال کرا لکن دا فصل تیغ راوزی اللہ تعالیٰ داغی تیغ راو باسی فآذرہو یعنی احکمہو داغی تیغ بیا اللہ تعالیٰ مضبوط کی. آذر ستویلیشی پوشی بھی وشدد بھی ازری واشرکہو فی امری کینو سبحکا کثیرا ونذکرکا کثیرا. آذر قوت داغتویلیشی احکام و قوت. پس تغلظوا نسخ شو دغه تیغ پس توا او سیده شالا سوقی پا پانڈای خپلا باندے یعجب الضراغا. پا تعجب کی قرضی اللہ تعالیٰ دغه زمیدار لرا. خیال کرا لکا اللہ تعالیٰ دغه تیغ راو باسی او دغه تیغ بیا نیخ شی او دغه تیغ بیا سوق خوش آلی دا زمیدار خوش آلی لیغیظ بهم الکفار. د صد پارا اللہ تعالیٰ د دې اصحاب کرامو داسې یو مثال ورکړی دی. د دې لپاره لیغیظ بهم الکفار چې خپه شي په دې سره کفار په نور هم غوسه شي. اصحاب کرام مثال د څه دی؟ دغه کروندې دی چې هغه مضبوط تیغ وکړي او زمیندار په انتهایی خوشحاله شي. د دې لپاره چې کفار الله تعالیٰ په دې سره په دې اصحاب کرامو سره کفار اللہ تعالیٰ سے کی غصہ کی. وعد اللہ الذین آمنوا دا وعدہ دا اللہ تعالیٰ دا ایمان والو سره وعملوا صالحات. اللہ دا دی سره وعدہ کرے دا مغفرتا و اجرا عظیما. دا مومنانو سره منهم ضمیر چا تراجے دے اصحاب کرام
چې کوم په دې کې ایمان والا دي عمل صالح والا دي د دې سره الله تعالی وعده د مغفرت او د اجر عظیم کړی دا ها نګوره د دې آیاتونو څخه معلوم شو چې اصحاب کرام ټول عدول دي او ټول مغفور او مرحوم دي او ټول چې کوم دین واقع ماجور دي ټول څه دي ماجور دي په اجر عظیم سره ماجور دي په څه سره په اجر عظیم